د تیر شوي کال ګناهونه به هم معاف شي تاسو ته، او په ایډوانس کې به د راتلونکي کال ګناهونه هم تاسو ته معاف شي. سبحان الله. دا زه نه وایم، دا په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مسلمان د عرفې د ورځې روژه ونیسي. د عرفې ورځ مطلب د اختر نه یوه ورځ مخکې، یعنی د ذوالحجې د نهمې ورځې روژه ونیسي، نو وی الله جل شانه به دغې مسلمان ته د تیر شوي کال، یعنی دا اوس د کال تیر شو، د دې کال او ورسره د راتلونکي کال ګناهونه به الله موږ او تاسو ته معاف کړي. سبحان الله. ګوره دا ډېره لویه خوشخبري ده زموږ او تاسو لپاره چې د راتلونکي کال ایډوانس، راتلونکي کال الله خبر دی چې زموږ نه به څه کېږي څه به نه کېږي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د راتلونکي کال ګناهونه به هم الله تاسو ته معاف کړي. نو په دې ورځ باندې موږ او تاسو نه دغه روژه مس نشي، او د دې ورځې عبادت، خاص عبادت د دې دوه ذکرونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ښودلي دي. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا اله الا الله، الله اکبر، الحمد لله. دا ذکرونه او خپل رب ته دعاګانې، بس نور پکې هیڅ هم نشته. که تاسو خپل انلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ، او یا خپل بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپل نگرانۍ کې انلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق انلاین قرآن اکیډمي کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمي کې داخله وکړئ، ان شاء الله العظیم په احسن طریقه سره، په بهتره طریقې سره تاسو کشرانو ته، تاسو ته دینی زده کړې درکول کیږي.